أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر آیا ندی کتلیتا آیا ندی رسید العلم ستا الى الذي هغا کس لرا چی نمرودو حاجا چی دلیل بازی اکڑا ابراهیم علیہ السلام سرا فی ربه بحق دا رقبل کی ان آتاه الله ایلی ان آتاه الله دا چی ورکڑیو اللہ تبارک و تعالی ہو دی نمرود لرا الملکات بادشاہی نو دا الہ العالمین عجیب الفاظ دی هغه کس ته دی ندی کتلی چې دلیل بازی وکړه ابراهیم علیه السلام سره په حق در خپل کې د هغه ذات باره کې اختلاف پیدا کړو چې د رب وو نو د څه پکارو اطاعت ورته پکارو چې د رب وو نو د مخالفت وکړو رزیله بیا مخالفت ولې وکړله ان آتاه الله الی ان آتاه الله دا چې الله تبارک وتعالى ورکړه دلره الملک بادشاہي دومره بادشاہي ولا ورکړه نو د په مقابله کې دل سپاکارو اطاعت نو دینا فرمانی وکا د خدای دا وای کړي وا مجاهد رحمه الله وی چې د مشرق نه تر مغرب پورې د دنیا سلور بادشاہان دي چې بادشاہي کړي دا دو مسلمانان دي سليمان بن داود سليمان عليه السلام د داود عليه السلام زوی او ذوالقرنین علیه السلام دا دو مسلمانان مؤمنان او دو کافران نمرود او بخت نصر لعین دي سلور کسانو په ټوله دنیا باندې بادشاہي کړي دا نو علم تر آیا نه دی رسیدلی تا لرا الذي شخص لرا علم تر آیا نه دی کتلی تا آیا نه دی رسیدلی علم ستا الذي کس لرا حاجا چې دلیل بازی وکړه ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په حق در خپل ان آتاه الله الی ان آتاه الله دا چې ورکړي والله تبارک وتعالى دلر الملک بادشاہي اذ بغى وقت قال چویل ابراهیم علیہ السلام ربی الذي رب زما هغه ذات یحیی چې ژوند کول کوي په دنیا کې و یمیت او مړ کول کوي او قیامت د پاره بیا ژوند کول کوي قال نو النمرود لعنا انا زچ محیی ژوند کول کوما دمرلوی احمق جاهل و دا خو زما کار هم دی و انا زچ محیی ژوند کول کوم امید مړ کول کوم نو ابراهیم علیه السلام مرته تاسو کړو چې دا بلا څنګه وي تب څنګه ژوند کول او مړ کول کې نو نمرود لعین د جیل نه یو قیدی راوستو هغه خوش کړو یو راوستو هغه مړ کړو دا ګورا ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا لوی جاهل دی قال نويل إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام فإن الله پس يقينا الله تبارك وتعالى غزات دي يأتي جرات لك بالشمس نور لرا من المشرق د مشرق دارخنا فأتي پسترات لوکړه بها په دغه نور باندې چیلنج دیتا ته نمرودا من المغرب د مغرب دارخنا فبهت معنا حیران شو پس پړ شو فبهت معنا سکت بغیر حجه چپ شو بغیر د دلیلنا الذي ها کس کفر چې کفر کړي والله نوم ناخلی سپګنی والله الله تبارك وتعالى لا يهدي هدايت نكي القوم الظالمين قوم ظالمتا او كالذي پمانا د الم تر الى الذي آیا ندی رسیدل استا آیا ندی کتلی تا الذي هغه کس لرا مره چې تیر شو على قريه پخاری باندې قريه باندې چې بیت المقدس عمده مفسرین وی چې دا عزیر علیہ السلام او بعضی وی چې دا خضر علیہ السلام بهر خاړه کې یو قريه وا د هرقل تاسو خسته باغونه ورکه دا هغه نه انګور راوش کولا او انزری هم راوش کول انګوري نه چوړ کړل دا وخت سره بدا شراب روا او شراب ته نه جوړ کړل او حمار ور سره په دمناستو دا انزر هم ور سره سي او خړل سلا پاتې دي چې د قریه ته وکتل چې دا ړنګ پرتوا دا دیوالونه په چتونو باندې پراتو نو عزیر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام ولنا یحیی هذه الله بعد موتها دا بسنګ ژوند کې الله تبارک وتعالى دی اهل د قریه لره رسته د مرګنا مقصد داو چې زما د علم یقین عین یقین ترش ورسیږي او خلق د پاره یو عبرت فاماته الله 100 عام الله وفات کدل راسل کالا
نو دې چې کله وفات کېدو د 40 کال عمر واپس چې را ژوندې کېدو بیا هم د 40 کال عمر د یو زوی و چې د کله وفات کېدو هغه د 10 کالو چې د کله واپس را ژوندې شو هغه د 110 کالو او دا د 40 کالو نو هغه سړی کوم یو دی چې د پلار نه مشر دی هغه د عزیر علیه السلام زوی دی دا واقع الہ العالمین ذکر کوي او کلذی معنا علم تر الى الذی ندی کتلی تا کس لرا مره چې تیر شو علی قريه په خاریه باندې الیا بیت المقدس باندې وهي او دا خاریه خاویه معنا ساقطه را پریوتی دیوالونه د قريه لرا علی عروشها پچتونو د قريه باندې قال نو العزير عليه السلام يا خضر عليه السلام ان يحيي كيف يحيي سرنگ جندك الله تبارك وتعالى هذه اهل هذه القريه اهل ذي قريه لرا الله والله تبارك وتعالى بعد موتها رستد وفات اهل قرينا فاماته الله بس وفات كدل الله تبارك وتعالى سمرا مئتا من سلكالا فكان ميتا بس منو دے ثم بعسل کالا پس بعثه من احیاه جندک الله تبارك وتعالى دی عزیر علیہ السلام لرا یا خضر علیہ السلام لرا پا آخر دورس کی قال نویل الله تبارك وتعالى واسطی د فرشتي تن تپوسو کو دی عزیر علیہ السلام نا کم لبست کم مکست سمر درنگ تیر کړه تا سمر وخت تیر کړه تا قال نویل عزیر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام لبستو او درنگ می تیر کړه دی وخت می تیر کړه یومن یو رضا زکه چې د ضحا پټیم کې وفات شه او سبي پټیم کې چې وې قتل دا نور خو ولار دی او بعد یوم بل بعد یومنا بلکې نیم ورځ می تیر کړی دا چې دا خلا نور ولار دی مجګری ټیم دی قال نویل الله تبارک وتعالى په واسطه د فرشته اے عزیر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام بل لبست بلکې تا درنګ تیر کړی دی وخت تیر کړی دی مئات عامنا سل کالا فانظر پس وګوره الى طعامک انګور خپل لرا او انځر خپل لرا وشرابک اسخاق خپل لرا چې عصیر دی نچوړ د انګور دی عصیر لو ګوره لم يتسنه لم يتغير چې تغییر پکې نه دی راغلی نه بدبوی شوی نه دی وانظر وګوره الى حمارک عظام حمارک اډوکو د خرخ په لرا څنګه سپین سپین پړقیږي نو ولی نجالک د جاری مجرور تعلق ورکا تل فعل مقدره فعلنا ذلك دا کار مونږ زکه وکړو ولی نجعلک د پاره چې وګزو مونږ تعالی را آیتن یو نخا للناس د پاره د خلقو نو هر کله چې دا یو کس الله تبارک وتعالى ژوندې کو نو دا دلیل د دې چې دا ټول مخلوقات الله تبارک وتعالى ژوندې کوي وانظر وګوره الى العظام اډوکو د خر لرا اډوکو ته وګوره رانیخ شو ډانچت نه جوړ شو سر ور سره ونخته وګوره ورته کیف ننشزها سرنګ را پورته کومګه ننشزها معنا نرفعها سرنګ را پورته کومګه بازي په بازو باندې ثم نکسوها بیا ور اغندو مونږ دی هوا اډید دی اډوکو لرا ثم بیا نکسوها بیا ور اغندو مونږ دی اډوکو لرا لحما غخا فلما پس هر کله تبینا چې واضح شو دلرا له دلرا قال نو الوزير عليه السلام يا خضر عليه السلام اعلم زعلم لرم ان الله يقينا الله تبارك وتعالى على كل شيء پارشز باندې قدير قادر ذات ده فاحيا امواتهم قادر ده بل واقعا ذکر کوي الہ العالمین په بعث بعد الموت باندې د ابراهيم عليه السلام و اذ یاد کوي هغه وخت قال چويل ابراهيم عليه السلام ربي رب زما ارني وخايا ماتا كيف تحيي الموتى سرنګي ژوند کې د مړو لرا علت د سوال داو اکثر مفسرین ویا دا پلار کې روان او د بحر په غاړه کې سمړ پراته نیم په بحر کې پروتو نیم په وچه باندې دا چې بحر کې پروتو دا غینه میانو خوراک کولو او چې په وچه کې پروتو دا غینه لیوانو خوراک کولو نو دا سوال وکړو ابراهيم عليه السلام دا سوال وکړو ان يحيي هذه الله بعد موتها دا به الله تبارك وتعالى څنګه ژوند کی رسته د مرګ دا خو نیم په میانو خړلو په بحر کې او نیم لیوانو دا قول د حسن بصري عطا ابن جريج نو
ربي رب زما ارني اخيمات كيف تحيي الموتى سرنگ تجند کې دي مړو لرا. قال نو ویل الله تبارک وتعالى بواسطه د فرشتي اولم تؤمن یا یقین لري په خبره یا باور نکي په خبره. قال نو ویل ابراهيم عليه السلام بلا او انا موقن زيقينكم ولكن ليطمئن لكن دې لپاره چې مطمئن شي قلبي زړه زما پوښم په دې خبره چې زه خلیل ستا یم زه دوست ستا یم زه پوښم چې لازمه دعا قبليه. قال نو ویل الله تبارك وتعالى په واسطه د فرشتي ابراهيم عليه السلام ته فخذ انسا 4 سلور من الطير د مارغانونا طاوس را واخلا بطا او غراب کارغا دیک چرگا فصرهن من اقطعهن ټوټه ټوټه کدل رقیمک دی مارغانو لرا الیک من منضمن الیک چرا جموی تاتا. ثم بیا اجعل مناضع کیدا على كل جبل پهر یو غربان منهن د دې مارغانو نه چې سلور غرونه او جزءا سحسا. ثم دعوهن بیا بلدی لرا آواز ورتوکا دعوت ورتورکا باسمائهن پنومونو د دې باندې یا طاووس یا غراب کارغا یا حمامه کنتر یا دیک چرگا تعالین راشی باذن الله. نو یأتینک رجبتا لرا ابراهیم علیہ السلام سعین معنی مشین پتیز مزل سرا. وعلم پوشن الله یقینا الله تبارک وتعالى عزیز غالب ذات ته بإحیاء الموتى حکیم خاوند حکمت ته. مثل الذين مثال دهغه کسانو ينفقون چې خیراتیا دلته بدا سیمانا کې مثل صدقات الذين مثال د صدقو دهغه کسانو اموالهم ينفقون چې صدقې کوي دي اموالهم د مالونو خپلونه فی سبیل الله پلار د الله کې کمثل حبتنا د صدقې مثال پشان ته د دانې ده. ظاهرا خدا سے جوړیږي مثال د خیرات کوون کی مثال د دانې ده نه. نو خیرات کوون کی مثال خود د دانې نه ده داغه د خیرات مثال پشان ته د دانې ده. کمثل حبتنا پشان ته د دانې ده د صدقې مثال پشان ته د دانې ده. دا سه دانا انبتت معنا انبتت چې راشنه کی دانا یعنی اخرجت راوباسی 7 سنابل اوږي فی کل سنبلة او په هر اوږي کې منها د دې وګونه 100 حبتنا وسو دانوي هر یو وګي کې وسو دانوي. نو الله تبارک وتعالى یو په وسو ورکی چې یو صدقه کې نو وسو ورکی. والله تبارک وتعالى يضاعف من يزيد وزياته دو چند کیا یو په سوار لسوا. عبد الله ابن عمر سے فرمایي چې دایت نازل شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل رب زد امتی الها زما امت نورهم زیاد کی اجر زیاد کی. نو آیات نازل شو منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا. سوچ چې الله په لار کې خیرات وکینو نو غلر بری تعالی اضعافا پچندونو زیاد کی والله. نو حدیث نورکو نو الہ بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کہ الہ نورهم زیاد کی زما امت تا. نو آیات نازل شو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرین تا اجر ورکی بغیر حساب معنی بلا تقدیر ولا انداز سوک به اندازهم نشی کوله. نو خبر اورک شو نیت پورې تعلق ساتي یو پلس یو په وسو به حساب نیت پورې تعلق ساتي. والله الله تبارك وتعالى يضاعف من يزيد زيادتين لمن يشاء چال رچ را دوشي. والله الله تبارك وتعالى واسع فراخ د رحمت د عليم پوده موافق د نیت ذاتيه. الذين وكسان ينفقون چې دي خیرات کې اموالهم د مالونو خپلونه فی سبیل الله پلار د الله کې ثم بلا يتبعون النور پس کوي ما پغسا انفقوا چې دي خیرات کړي دي نور پس کوي منن س احسان نبري پاغه چا باندې چې خیرات ورته ورکړي دي پاغه باندې احسان نبریا ها ولا اذن او نه تکلیف لصاحبها نس تکلیف من ورکړي چاله چې دا صدقه ورکړي دا
نو دغه کسانو تبا الله سور کی لهم دی د پارا اجرهم اجر د دې عند ربهم پنځ د رب د دې ولا خوف نو نه بیر علیهم پدی باندې ولا هم يحزنون نو نه بدی غم جنوي نو ډیر خلک شته کنه یو 10 روپے د جمعات امام ته ورکړي بیا نیغ نیغ کیږي مشروطیان کوي نو دا نه دی پکارا نو رب کریم فرمایي ک خیرات نور کې صدقه نه کې نو خولي خبرو کنه دا ډیر بهتره ده دا خیرات نه چې ور پسې تکلیف وي قول خبر معروف یعنی کلام حسن خست خبر ومغفرة بخن خير ډیر غره ده من صدقه د صدقینا يرسم ور کو خبر کوا من صدقه د صدقینا داسې صدقینا يتبوها چې ور پسې وي ازن تکلیف والله الله تبارک وتعالى غنی بے پروا ده حلیم صبرناک دے بے پروازات دے خاص کرن صدقت المنان هغه صدقه کون کې چې احسانونه بړی بیا دین بے پروار دے اړو صدقه دې نه کوي